سوات نه خبر شامل او چې د سوات سیند په غاړه کارمندان په لاسونو د زمرد قیمتي کاڼي لټوي. کارمندان وایي چې دغه قیمتي کاڼي په لټون کې وخت ډیر زیات لګي او کاڼي ترلاسه کولو کې د قسمت لوی لاس دی. د سوات سیند په غاړه ناست دغه په لسونو کاروندان د زمردو قیمتي کاڼي لټوي. دغه خاوره نږدې د منګوري زمردو کان څخه راویستی کیږي. بیا یې د زمردو کان ټیکهداران په وړو وړو بوجو کې خرڅوي او مقامي خوارکخ یې د سوات په سیند کې وینځي او قیمتي زمرد پکې لټوي. دا موږ کان د ملبر راوړو او دلته هندو ځانه پکې رزق پیدا کوو. 50 روپۍ میلایږي، په 400 میلایږي، په 500 میلایږي. ملبه پوری خبره ده. سو ګرانه خرڅه، سو ارزانه خرڅه. دانې پوری خبره ده چې غټه دانې جداغي ډېری پیسې، چې وړې جداغي وړې پیسې، خو دومره ده چې لږ ډېر په خلک په روزګار دی. د زمردو کاڼي تک شین وي او په سترګو ډېر ښایسته لګي. کالو او ګوتو کې لګولی شي. کله چې خوارکخ خاوره انځي نو شین زمرد پکې برسیره کیږي چې په خام حالت کې وي. وروسته دغه زمرد بیوپاران واخلي او بیا لوی دکانونو کې خرڅوي. نو بس کله تاوان او کله ګټه، خو دغه غریبي ده، روزګار نشته، بل څه ایله نشته. نو موږ د سیند کې دا څوک په وس خو نه چاڼئ، خو غریبي ده. د غریبۍ راغشتي یو، دلته کې ناست یو. نو که څه وشي که نه، نو د جیب نه 1800 روپۍ 1500 روپۍ تاوان د خپل جیب نه وشي. خو ښکلی کاروبار دی او د خلکو ته پکې ښه پیسه پاتې کېږي. څوک ځانه واخلي بره په ورځ راوړي دې مین کې د سیند کې لکه بس ځانې وینځي ښه ښکلي، او دغه جو زری ورته راوخیږي بیا راوړي بره باپاران له ورکړي. دلته هم باپاران ګرځي دونه اخلي. د سیند په غاړه کارکوونکي خوارکخ وایي چې د زمردو د لټون په دې کار کې په سلګونو تنان کار کوي او دغه وړې بوجۍ دوی لپاره قسمت پونی دي چې پکې بعض وخت ښه قیمتي کاڼي په لاس راشي. د سوات سیند په غاړه په لسونو دغه کاروندان په دغه تمه دي چې کله به دوی ته یو قیمتي کاڼي په لاس راشي او د دوی ژوند به بدل شي. د کیمرامین مهلی شاه سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات. اوس یو نظر